بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. سورة البينة مدني سورة دي سورة سورة البينة وي زکه چې د دې سورت په اول آیت کې لفظ د بینا راغلی دی. دا سورت په اعتبار د ترتیب قرآني سره 98 دی. د نازلېدو په لحاظ سره دا سورت سلم نمبر نازل شوی دی. په دې سورت کې یو رکوع 8 آیاتونه دي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا سورت مدني سورت دی. د دې سورت د مخکې سورت سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې سورت کې د لیلۃ القدر شپې مبارکي د قرآن کریم د نازلېدو د وجې ذکر شو. اوس په دې سورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو او د قرآن کریم د نازلېدلو حالت ذکر کیږي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف لا نور وړي نبوت لا نو ملو شوی نو مشرکان او کافران او اهل کتاب په وی چې موږ تر هغه پورې خپل دین پرې خودو ته تیار نه یو تر کومه پورې چې موږ ته واضحه دلیل زموږ د دین د بطلان نوی راغلی. دا سه پیغمبر راشي چې هغه سره کتاب وي نو موږ بیا خپل دین پرېږدو. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو بیا دې مشرکان او کافرانو خپل دین نه پرېښودو. نو الله پاک دې مشرکان او کافرانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو داغي هغه مطالبه ذکر کړي چې دوی وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راشي. په دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت ذکر کیږي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داری ذکر کیږي چې دې په قرآن کریم تلاوت کوي. اهل کتاب چې هغوی خپل دین قبول کو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام یې قبول نه کړ نو دا په جهالت او په ناپوهۍ سره نه مګر پس د پوهې نه پوهې ورته راغلي وو بیا هم دوی خپل دین باندې استقامت اختیار کړ د نبی علیہ السلام پیغام یې قبول نه کړ. بیا په پخوانو کتابونو کې مؤمنانو ته چې کومې ذمہ دارۍ ذکر کېدې هغه ذکر کېږي چې هغه د الله پاک بندګي نماز اقامت زکات ورکول دا غي ذکر په مخکنو کتابونو کې هم. بیا د مشرکانو انجام د مؤمنانو انجام هغه ذکر کېږي. نو فرمایي لم يكن الذين كفروا نواکسان چې غي کفر کړو من اهل کتاب د کتابنا والمشرکین او د مشرکانو نامن فکینا خپل دین پر خودن کې حتا تر دې پورې تاتيهم البینات چراغلو دي تا واضح دلائل. رسول من الله رسول د الله پاک د طرفنا یتلو جدی وللی صحفا مطهره پاک صحیفه فيها كتب قیمه چې باغی کی مضبوطی خبره وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او اختلاف نو کړه کسانو چې ته کتاب ورکړې شو الا من بعد ما جاءتهم البینه مگر پس داغي چې راغلو دي ته واضح دلیل د دې د دین د بطلان. وما امروا او دیتو کوم نو کړې شو الا ليعبد الله مگر د پاره دي چې دی عبادت کی خاص دی الله مخلصین له دین په داسې حال کې چې دی خالص کوونکی خپل دین لر الله د پاره حنفاء
سراسر تابعداری کوونکی و یقیم الصلاة قائمونکی لمانځه و یؤت الزکات چې دوی ورکوي زکات وذلک دین القیم او دا دین قیم او برابر دی وذلك دين القيم ودا دين قيم ومضبوط وبرابر ان الذين كفروا بشكا كساجي كفر كرد من الكتاب ذلك كتابنا والمشركين والمشركان في نار جهنم خالدين فيها دید اور پور جہنم کی بھی ہمیشہ دپارا اولئکم شر البریہ دا کسان چیزی بد مخلوق تی پر مخلوقات کی ان الذين آمنوا بشكا کسان چاگی ایمان نورد وعمل الصالحات وعمل نے کڑی دنے کے اولئکم خیر البریہ دا کسان چیدی دا بہترین مخلوق جزاؤں عند ربیم بدلی دبی بنز رب دبی جنات دن جنت دامی شوالدی تجری من تحت الانہار چی بھئی بلاند داغی دولنا نہرنا خالدین فی دیبا ہمیشی پاگے کی آبادن ہمیشہ رضی اللہ عنہ اللہ پاک خوشحالی دبین وردوان دی خوشحالی دا اللہ پاک ذالک لمن خشی رب دا مقام دا اچھا دا پارچ یا غیری کی دخپل رب تدا ادری دونا